دې عمل خیال وساتئ. صرف دا درې خبرې تاسو وړاندې کومه. نبی علیه الصلاة والسلام ټول صحابه کرام ناست دي. جبرئیل مبارک راغی وی د الله پیغمبر الله سلام وی او پس د سلام وی چې د پیغمبر اسلام پر محفل کې وکس دی لاشه زما سلام ورته ماته پر ټولو کې ډېر ګران دی. جبرئیل مبارک د الله سلام ورته وی الله چې ماته د پلان کې ته زما سلام ویا او په ټولو کې ماته ډېر ګران دی. وی څوک دی؟ وی جعفر طیار رضی الله تعالی مبارک دی. نبی سم ډېر خاص خوشي الله زما په امتیانو کې یو داسې قسم شه الله ته ګران دی او سلام پرې راغی ډېر خوشاله شو. جعفر طیار سره دې خواته راشه جعفر طیاره یهودي وی دا راته څه عمل ته کې وجب اخسدي کړی کې وی نه ما ته الله ویل دي کنه چې ته په ټول مخلوق الله ته ګرانې ما ته خپل عمل وخایا. وی دا الله حبیبه ما ته نو څه پته نشو چې الله خبر کړي زما سو عمل دا پټ دي چاته پته نشته. وی څنګه؟ وی دا الله حبیبه زما دي په الله قسم یا غالم دی ما د کوپر په حالاتو کې د جهالت په حالاتو کې چرته بت ته سجده نه کړې. مسلمان نو ما ایمان مې نه وره خو زما د عقل ما ته څنګه دی کاڼي ته سجده وکما د انور ته بت دی ورته سجده وکم ما چرته په ژوند کې بت ته یا کاڼي سجده نه کړې. یو مې دا عمل دی دا الله حبیب زما په الله قسمی ما چرته په خپل ژوندۍ کې دروغ نه دی ویلي چا چې به دروغې ما ته به ډېر زیات بد ښکارېدو نو ما په خپل ژوند کې د کوپر په حالاتو کې چرته دروغ نه دی ویلي الله پیغمبر. وی دویم داسې عمل دی دا الله پیغمبر زما په الله قسمی ما چرته شراب نه دی څښلی ځکه چا به شراب وڅښو نو ډېر بېهوده حالاتو کې به یو خیال راغلی چې د بل عبرت واخلي. السعید من عز بغیره قابل کس دی چې بل کس عمل وای دی بد ته ښکاره شي ځان ته وساته. نو ما چرته د کوپر په حالات کې شراب نه څښلی وی بل صاحب د الله پیغمبر یو په الله زما په الله قسمی ما د کوپر په حالاتو کې د جهالت په حالت چر زمانه زنا نه ده شوې. وی ولې زما ډېر غیرت و چې چرته به زما خور زما لور په لار روانه وه څوک به ودرېدو زما غیرت به دا خبره نه برداشت کوله. نو ما چې یا الله که زه د بل مسلمان خور ته وګورم د بل مسلمان لور ته وګورم څنګه چې زما غیرت دی دغه شان به زه درد کوي نو د الله پیغمبره ما د زنا ځان ساتلی. نبی اسلام فرمایي جعفر طیاره هم دقه څلور عملو چې د الله په بندګانو کې په تا د الله سلام راغی الله ته ډېر محبوب مسلمانه که تا عمل صالح شروع کو ته به الله په دربار کې اوچت مقام دی. الله دې موږ تاسو ته د نیک او د صحیح اعمالو توفیق نصیب کړي او الله دې موږ تاسو په خپل غلط اعمال استعمال کړي د ژبې حفاظت وکړي د ځان حفاظت وکړي د سترګو حفاظت وکړي د لاس په دقه سترګې دي دقه ژبه ده دغه دا به د جهنم په اور باندې سوځېږي. اوس تجربه وکړه اور ته وړی شي ولې مسلمانه هغه عمل کوي چې په ورځ د قیامت ستا له خواګان دمونه جهنم ته لاړ شي. واخر دعوانا